حالانکه دا اعتراض د دې بې ځایه دی ول دی په حقیقت حال ځان پوي کی د ماحول نه ځان خبر کی د دې خلکو سره د کینې دا کم چې په دې میدان کې مناظرو ته کینی ځان دی پوي کی چې دا خبرې دی په کومه طریقې سره هغه نه بعد دی به اعتراض مسلمانانو ورو استاد په خدمت کې یو عرض کول غواړم زمون په دې وطن عزیز پاکستان کې ډېر علما دي خو الحمدلله الله جل شانه عجیب نظام څنګه چې د دنیا د هر کار د پاره خپل رجال او افراد پیدا کړی دي الحمدلله دا شان د دین د هر شعبې د پاره خپل رجال کار پیدا کړی هر شعبه د خپل افراد خپل خدمت مخکې څنګه چې د دنیا هر کار روزگار هر شعبه خپل افراد خپل کار روزگار چلی اوس کې یو را پاسې او د حسد په بنا د دې بل شعبې مخالفت کې څنګه چې په دنیوي امور کې دا عیب ګڼل شي دا شان په دینی امور کې دا عجیب او لوی عظیم عیب ګڼل شي اوس د مدرسو د مدرسین خپل یو دنیا دا شان د سیاسی علماء خپل یو میدان او دنیا دا شان اهل تصوف والا صوفی کرام خپل یو مزاج او میدان دا شان دعوت و تبلیغ یو مستقل خپل حیثیت او مقام او یو دنیا دا شان د دې مناظرو د دې میدان خپل یو ماحول یو خپل یو دنیا نو کوم خلک چې د دې درس او تدریس په میدان باندې پی ناغي د مناظرو په میدان باره کې چې کله هغه خپل انانیت په مخ راواخلي ناغي اعتراض حالانکه دا اعتراض د دې بې ځایه دی ول دی په حقیقت حال ځان پوي کی د ماحول نه ځان خبر کی د دې خلکو سره د کینې دا کم چې په دې میدان کې مناظرو ته کینی ځان دی پوي کی چې دا خبرې دی په کومه طریقې سره هغه نه بعد دی به اعتراض او فتوا او اعتراض د اهل میدان معتبر دي اوس د درس او تدریس په میدان کې به اعتراض د درس او تدریس چلیږي د دعوت او تبلیغ په میدان کې به اعتراض د خلکو معتبر چې دغه میدان نه خبري یو سړی د مناظرې په میدان او د مناظرو په دې خدماتو په دې باندې اعتراض کوي یقینا د اول په کار ځان فی کې بیا اعتراض وي یا تنقید کاغه خپل یو کپر دي چې مخالفت د هر جماعت د خپل سره کوي په کاردار چې میدان ځان خبر په دغه سلسله کې الحمدلله د مناظرو د میدان موجود نه قربانو سره یو میدان جاری کړی الله پاک د استقامت سره حفاظت او عافیت نصیب کړي په دا میدان کې د مناظرې د حق او د باطل الحمدلله د دلایل او د بحثونو کې کله پکې توتریخوال مراشد الحمدلله عموما زمون کوشش دا وي چې د میدان د مناظرې د دلایل په احسن طریقې سره اختتام ته ورسي دوه جانبین په خیریت سره واپس ځکه بحث او اختلاف دغه د دلایل دي د ذاتي عداوت او رنجش پکې نشته او دا غي سلسله اکثر تاسو ګور د مناظرې زمون کې الحمدلله اکثر کله چیم یو ځای کله ټیم د ډوډۍ په کې وځي خو په اخر کې رخصتیم په طریقې سره ځکه ذاتي زمون مسلې د دې سر نشته ذاتيات زمون د دې خلکو سر نشته اختلاف د مسلو د دلایل د خامخا چلی کې خپل میدان خپل کتابونه خپل ترتیبي زمون په دا میدان کې الحمدلله د نوجوانان احناف چې کارو کې د ډېر غټ قرباني وسه او هغه قربانو په نتیجه کې الحمدلله د الله پاک فضل چوس آرامي خاموشي د دلایل بحثونه کیږي ډېر په احسن طریقې سره باج خلک اوس دا سمراش چې هغه د مناظرو په میدان نه خبر یې اعتراضات او بیا بازي پکې منګ باندې اعتراض تاسو کې خو سمجھدار ملګری هغه د دې میدان نه خبر یې ډېر غلط اعتراض او بیا داسې تنقید کې لکه سړی چې په اهل باطل په مقابل جانب خدا دې ملګرو نه پوهید ځکه د مناظرو په میدان کې نه نوجوانان احناف د خدمات کې الحمدلله د دې په سر باندې مشران مسؤل د حقانیه انت کابرین الحمدلله الله پاک تغید عمر دراز نصیب داغي تایید شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه داغي لوی شخصیت تایید دا شان د پیښور چې څومره شيوخ اکابر مشران د داغي تایید حاصل وي پاکستان کې چې کوم جید کرا علما او حقیقت کې د علماء دیوبند چې کوم اغلبي سرمایه ده داغي تایید د جماعت ته حاصل دي نو که یو ملګری یو کشر په دغه مناظرو باندې اعتراض کین د اعتراض بے ځای د دې مثال بداسي چې سړی باندې یو جماعت اعتماد کوي او بل سړی باندې په خپل کور کې خپل پلار مې اعتماد نه کوي
د کور د عدم اعتماد ولا پاس یو د جماعت د اعتماد ولا شخصیت باندې اعتراض کوي نو خلک وایي چې دا اعتراض کوونکي دا ناپوهه دي په خپل باندې ثقه نه دي په خپل باندې ضعیف او غیر معتمد دي چې دی غیر معتمد په معتمد خلکو اعتراض ده بې ځای دی کار دا چې منګه په هر میدان د منګه کابر خدمات کوي د وسمو کېږي دعاګانې ورته د وسمو کېږي تایید یو که د هغې مثال یو کمزوري غلطي د هغې دپاره راشي خپلو مشرانو سره کښېنو صاحب دا زما ذهن کې غلط دی که ستاسو غلطي ده کم از کم د باطل لپاره او د غیرو دپاره په هغې کې د اعتراض تنقید موقع نه ملاوي هغه ملګري چې هغې د نوجوانان احناف سره یا مثال د مناظرو سره داسې قسم په ذهن کې په زړونو کې نفرت یا حسد لري او یا نور کوم قسم شکوک شبهات د هغې په ذهن کې پکار دی چې هغې راشي قدر ورولې په ماحول کې استاد محترم سره یا نوجوانان احناف مشرانو سره دې سره کښېني خپله خبره تر وړاندې کړي کمزورۍ په هر چا کې شته موږ ډېر کمزور یو او کم از کم د دغې مشرانو استادانو اعتماد دي نو د دغې په بنا سړی راشي خپله خبره تر وړاندې کړي که مثاله کمزوري وه دا مشرانو د تایید د جماعت لاندې که د دې کمزوري وه یقینا دغه کمزوري به دې وباسي او که کمزوري نه وه زموږ ذهن کې خپل کوم شکوک شبهات کم از کم د خپل ذهن هغه صفایي به وکړو په دې سره د مسلمان سره په زړه کې نفرت او حسد هم دي هغې ګناه نه هم بچو او بل د مسلمان اصلاح به وشي که اصلاح د هغه ضرورت دی که خپل اصلاح خامخا زموږ ضروري ده نو په دغې بنا کم از کم په هر میدان کې چې څومره رجال کار لګیا دي دا د الله پاک نظام یو سړی به وایي هغه په یو میدان کې چلیږي بلکې باغ شان نه چلیږي الله پاک تقسیم کړی د هر میدان د پر خپل کسان خدمت کوي نو موږ تاسو اهل حق ځان ته وایو د هر جماعت د اهل حق به ان شاء الله تایید او کنه داسې نه وي نو بیا په دغه ځای کې موږ ځان ته آخرت کې نقصان وکړو الله پاک دې موږ ته د خپل جماعت د اکابر اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين